الیمین گنڈاپور خپل تقریر واپس اغشتو نه صفا الفاظو کې انکار کړی دی. شاید خاقان عباسي د دې خبرې مکمل انکشافات کړي دي. بل طرف ته لفافه صحافیان وایي چې الیمین گنډاپور مافیان غوښتلي دي، د هغه وزارت اعلی ته هم خطره ده. الیمین گنډاپور خپل بیان واپس واغشتو. داسې قسم خبرونه به تاسو ډېر اورېدلي دي چې الیمین گنډاپور مافیو غوښته په خپل تقریر باندې کم تقریر چې هغه په 8 سپتمبر جلسه کې کړی، هغې نه پس هغه تقریبا 8 غنټو لغای کړلی شوی هم چې هغې نه پس وایي بیا هغه مافیو غوښته لفافه صحافیانو به دا خبرونه جاری کړي وي. خو شاید خاقان عباسي دې حوالې سره ویلي دي چې الیمین گنډاپور چې کوم دی خپل تقریر واپس اغشتو نه انکار کړی دی، او دا خو لا پرېږده چې الیمین گنډاپور پرون یو بل تقریر هم کړی دی چې په هغې کې د 8 سپتمبر تقریر نه نورې هم سختې خبرې کړي دي. څه خبرې کړي دي در سره هم په دې ویډیو کې ډسکس کوم. نور هم د عمران خان حوالې سره اهم اپډیټس دي چې هم په دې ویډیو کې ډسکس کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. گنډاپور پرون یو بل بیان جاری کړی دی. گنډاپور ویلي دي چې کم زمون کسان چې کم په جیلونو کې دي او د هغه جیلر زمون کسان نامعلوم خلکو ته ورکړل، نو د هغه جیلر سافټویر به زه اپډیټ کوم او سافټویر اپډیټ کول صرف دی ته نه ورځي، سافټویر اپډیټ کول موږ ته هم د دې چل راځي. گنډاپور ویلي دي چې اواز اوچتول زما حق دی، زه به د خپلې صوبې دپاره اواز اوچتوم. زما د صوبې حالات خراب دي، ګاونډي ملک سره تعلقات خراب دي، نو زه دی له دا وایم چې تاسو ګاونډي ملک سره حالات ټیک کړئ، ورنه زه به ګاونډي ملک سره د خپل صوبې حالات ټیکولو حوالې سره سټیپ اخلم. جی گنډاپور صفا الفاظو کې ویلي چې زه به د صوبې دپاره آواز اوچتوم او په جیل کې چې کوم د پی ټي آی کسان گرفتار دي او دغه کسان جیلر صاحب نامعلوم خلکو له ورکل، نو بیا به زه د جیلر سافټویر اپډیټ کوم. دا هغې نه هم نورې غټې غټې خبرې کړي دي. جی عمران خان حوالې سره خبردار چې نن عمران خان یو بل اهم کیس هم لګېدلی و. عمران خان وکیلانو مخکې درخواست دایر کړی و چې د عمران خان کیسونه دي چې کوم دي هغه د ملټری کورټ ته نه حواله کیږي. جی موږ ته راخط شوه چې د کپتان کیسونه ملټری کورټ ته حواله کیږي، نو په دغه درخواست هم نن ټرایل شوی دی چې ټول میډیا ورته سترګې وي چې څه خبر به راځي. په دې کیس کې به جسټس میاں صاحب چې کوم دی هغه به د دې کیس سنوي کوي. دا فیصله به سپریم کورټ کې هم الریډي پینډینګ پرته په سپریم کورټ کې مخکې دا درخواست دایر کړل شوی و چې آیا د سیویلین مقدمې لکه په 9 مهینه پس اوس هم ډېر خلک دي چې هغه گرفتار دي، په جیلونو کې دي، هغوی په دې وجه جیلونو کې دي چې آیا دی دا فیصلې به ملټري کورټ ته ځي که نه دی فیصلې به سیویلین کورټ کې کیږي، د فوجي عدالتونو کې به کیږي که نه مطلب همداسې به کیږي سپریم کورټ کې یا های کورټ کې. نو دغه کیس چې کوم دی لا تر اوسه پینډینګ پروت دی په سپریم کورټ کې، هغه درخواست پینډینګ کې پروت دی. خو د عمران خان وکیلانو چې کوم درخواست دایر کړی چې د عمران خان زمون خدشه چې د عمران خان مقدمه کې دی شي ملټري کورټ ته لاړ شي، نو دا د ملټري کورټ ته نه ځي بلکې دا د سیویلین کورټس کې دی دغه وشي. نو په هغې باندې به جسټس میاں صاحب چې کوم دی په هغې باندې خپله فیصله هم اورولې ده. جسټس میاں صاحب ویلي دي چې د سیویلین ټرایل به هیڅ کله هم ملټري کورټ ته نه ځي. دې نه علاوه انټرنیشنل میډیا باندې هم دا خبره ډېره زیاته وارله چې څنګه د پارلیمنټ کسان د پاکستان د پارلیمنټ کسان گرفتاریږي او حالات چې کوم دي په انټرنیشنل میډیا هم د پاکستان حوالې سره یو نیگیټیو امپیکټ ځي، یو نیگیټیو خبر ځي. نو دا اهم اپډیټس په دې ویډیو کې مې تاسو سره شریک کول. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.